وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب ما ورته د خدای پیغمبر ځوان سره وانا اخاف على نفس العنته زپزان ویریګم العنته د مشقت عنت نه مراد زنا ده زنا نرسته مشقت ته کنه ولا اجد ما تزوج به نمم هغه څه چې ز په نکاح وکم پیسې را سره نشته مہر ولا اجد ما تزوج به النساء زنمم هغه څه چې نکاح په وکم د خزو سره کانه یستاذنه بالاختصاص گویا کې د اجازت غواړي د نبی اسلام نه په خسی کېدلو کې چې ځان به خسی کم چې غم نه خلاص قال فسكت عني نبي الاسلام خاموش ثم قلت مثل ذلك بیا میں ورته شان خبر فسكت عني بیا خاموش ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسلورم زر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره جف القلم بما انت لاقي قلم جاری شوی پاغه څه چې ته سره مخامخ کیږي په پوهې چې ته سوای په دې قلم تللې جاری شوی دی چې ستا به بچي یا به دي نه وي کې اختصا وکړي خو بیا دې بچي نه کېږي کېدای شي ته قلم کې لیکل شوي چې د به بچي کېږي فاختص علی ذلک او زر یا ځان خسی که په دې او زر او یا ځان پرېږده معنا دا باب الایمان بالقدر سره مناسبت واضح دی چې څه تقدیر کې لیکلي حق به کېږي ستا جدوجهد کار نه کوي ته به جایز جدوجهد کې خو دغه جدوجهد کار نه کوي کار به هغه کېږي چې څه لوح محفوظ کې لیکل شي وایه بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن بقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان قلوب بنی آدم یقینا زړونه د انسانانو كلها ټول بین اصبعین پدو پمه د دوو صفاتونو کې دي من اصابع الرحمن د صفاتونو د رحمان اصبعین نه مراد صفت د جلال او صفت د کمال دي تاسو په پوښی صفت د جلال او صفت د اکرام ته مراد دي یا دا معنا ده چې زلونه د بنی آدم ټول بین اصبعین من اصابع الرحمن دا دو غتو په منځ کې دي د غتو د رحمان نه معنا په قبضه قدرت د الله کې دي کقلب واحد لک یو زړه چی یصرفو کیف یشاء خدای اړای چې څنګه خوښ شي ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم مصرف القلوب خدای اړون کې د زړونو صرف قلوبنا علی طاعتک زمونږ زړونه ستا طاعت او عبادت ته واړو ځکه چې خدای هر طرف ته اړای نو اړي الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه ان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنزل بهيمه جمعاء ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ یو بچی نشتا الا یولد مگر پیدا کیږي په فطرت پیدا کیږي په ابواه یهودانه مور او پلار یهودی کی دلارا او یو نصرانی یا نصرانی کی دلارا او یو مجسانی یا مجوسی کی دلارا یا ایسے کی مجوسی کی کما تنتج البهیمة بهیمة جمعا لکه چې اوزی گئی بهیمه دسې بهیمه جمعا چې ټول اندامونه پوری ډنګر او زناور دسې بهیمه پیدا کی چې اندامونه ټول پوری هل تحسون فيه من جدعا تاسو ګورئ وینئ په دې کې من جدعا دسې
زناور چې دغه نه غوږونه نه ټول یې که نه سخي چې وشي د ټولو غوږونه یې ټول صحیح سایرې نه نو بیا داسې ایسي چې خلک راولاړ شي او غوږونه ترې غوڅ کړي نو دغه شان چې مسلمان انسان پیدا شي صحیح سم دمي پلار مور غلطې لارې لکي یهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی ثم یقول فطرة الله التي فطر الناس عليها تخلیق د الله تعالی هغه چې خدای پیدا کړي خلق پاغه لا تبديل لخلق الله نشته بدلیدل د خدای تخلیق ته ذالک الدین القیم دا برابر دین دی د فطرت نس مراد دی دې کې دوه قول دي یو دا د مشهور قول چې د فطرت نه مراد اسلام دی که حافظ ابن عبد البر فرمای وهو المعروف عند عامة السلف دا د عام سلف روایت دیم علامه طیبی او امام قرطبی او امام شاه ولی الله وی چې د فطرت نه مراد هغه استعداد او صلاحیت ته چې د اسلام قبلولو کې معین او مددگار دی نو د اول قول مطابق اسلام مراد دی د فطرت نه او د دویم قول مطابق استعداد د اسلام مراد دی د اول قول دلائل چې اسلام مراد دی و قرآن کریم کې دی فطرت الله التي فطر الناس عليها آیت کې د فطرت مصداق دین قیم دی او دین قیم دا اسلام دی معلومه چې فطرت نه مراد اسلام دیم حافظ ابن حجر امام بخاری سورۃ الروم په آیت تفسیر کې د فطرت معنا په اسلام سره کړی دا والفطرت هو الاسلام امام احمد ابن حنبل رائے هم دا څوک استعداد ته فطرت پیدا دویم قول والا داغي دلائل حدیث کې د فطرت ذکر چې تبدیلی قبلی فابواه یهودانی او چې اسلام مراد چې اسلام خو تبدیلی نه قبلی لا تبدیل لخلق الله کنه معلومه چې اسلام نه دی مراد دویم کا فطرت نه اسلام شي نو بیا اسلام خو فطری او جبری شو حالن کې مطلوب هغه اسلام دی چې انسان په خپل کسب او اختیار سره حاصل کړي تاسو به پوښتنه دریم دلیل د ماشوم مور پلار ک کافرونه دا بچا دی ماشوم باندې احکام کفر عائد کیږي په جنازه کې که مراد اسلامی نو دا بچه خو بیا مسلمان شکنه بیا په جنازه ولې نه کیږي ځکه صحیح فطرت اسلام باندې پیدا ده سلام حضرت موسی او حضرت خضر علیہ السلام قصه کې چا غلام واجو هغه باره کې حدیث ده توبیا یوم توبیا کافران د دې نه ثابت شي چې فطرت نه مراد اسلام نه ده او کده فطرت نو توبیا یوم توبیا کافرن څه مطلب شو چې اسلام فطرت پکشته توبیا یوم توبیا کافر ده د پیدایش نه کافر او پیدایش نه څنګه سړی کافر شي د فطرت نه مراد یا اسلام او یا استعداد ته اسلام مراد دی الله وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخلص ایجاب نه مراد دی لو کشفه کچرت اخکار کی لاحرقت صبحات وجهي وبسوزي تجلیات الہی رو وبيده الميزان فقبضه دک میزان ده يخفض ويرفع کتکی او پورته کوي چاته لګ رزق او چاته د روایت د مسلم کې یمین الله ملأ قال ابن نمیر وی راوی د حدیث د امام مسلم شیخ دی بسکای
الله تعالی پوهېده چې دوی به څه کوي نو مقه شان چل به ورسره کوي. خدم مشرکین او اولاد سره به څه کېږي؟ دا به مسلمان حسابېږي کافران دی کې اته مذهب